مرکزی دفتر کې باضابطه دویم اجلاس کې شریک یم او زه په دې باندې صدر وحدت امیر محترم او دارنګې ټولو ملګرو ته مبارکباد پیش کوم چې باضابطه طور باندې زموږ یو لوی اجلاس د مسؤلینو کېږي او حضرت امیر محترم دا خبره وکړه. زه وایم چې صدر وحدت او امیر محترم د سل ځله شاباس آفرین مستحق دی چې دا لارې موږ تاسو لپاره جوړه کړه، دا کور یې جوړ کړ. نو زه خپل طرف نه او ستاسو ټولو طرف نه دو ته سل ځله شاباس او آفرین وایم. الله دې ټوله نور هم همت ورکړي. مسؤلینو په حق کې درخواست او عرض دی چې الله رب العزت موږ او تاسو له د حضرت امیر محترم او صدر وحدت په محنتونو کوششونو سره خپل بورډ او دارنګې خپله اداره راکړې ده. دې کې ظاهر ده چې دا کوم دې کې نظم و ضبط دی، ترتیب دی، دا د انسانانو د لاس نه وځي. په دې کې به کوتیانې غلطیانې خامخا وي. نو زه دا عرض کوم چې د غلطیانو خپل په ځای ازاله او د خوبیانو تذکره دا موږ خپل طریقې کار وګرځو چې یو تن موږ ته د یو غلطۍ نشاندهي کوي چې دا غلطي ده، چې هغه ته موږ شل خوبیان وښیو چې هغه موږ متاثر کړو. زموږ ځای کې یو سړی و، هغه خبره کوله چې یو سړي ضرورت پېښ شو نو خپل خر یې خرڅاو. نو بل سړي ته وایي چې ما له دې خر خرڅولو چل نه راځي او ته ما له دا خر خرڅ کړه. نو هغه وایي دا خو اسانه ده، خر یې بوت منډی ته وایي دا ښکاري خر لیکن دا اس دی او چې دې ونې بار اچوي نو دا اوښ دی، رفتار کې دا هلیکاپټر دی. هغه سړي چې کتل زه دا واپس بیم، زه دا نه خرڅوم دی چې دې کې دومره صفات دي. لکه هغه هغه مالک وي چې دا اس دی او اوښ دی او هلیکاپټر دی رفتار کې، نو زه دا نه خرڅوم، دا واپس بیم. نو موږ د خپل بورډ داسې خوبیانې نصاب مخې ته کړو، یو کتاب، دارنګې خپل چینو ادارې مخې ته کړو، خپل چینو هغه د دوه کالو ریکارډ مخې ته کړو، حضرت امیر محترم او صدر محترم کوششونه مخې ته کړو، او دارنګې د موحدینو ادارې چې خودمختاره شي دا څیزونه مخې ته کړو چې خلک وایي چې واقعي بورډ دی خو دغه دی. موږ د بورډ نه دی پکار. یو تن څه ازاله د اشکال وي چې هغه فوري د هغې ازاله وشي. موږ داسې د خپل بورډ خوبیانې بیان کړو. د عیبونو بیانول داسې کمال نه دی. لکه دا خو هر سړی عیب وښکلی شي، لیکن دا دی چې بیا دا عیب وښکل څه کمال دی. لکه یو تن تصویر ولګو چې دې کې عیب وباسئ، نو سل کسان راغلل دې کې دا نقصان دی، دا نقصان دی، دا نقصان دی. بیا دوباره اعلان وکړ چې هر یو سړی خپل نقصان دی تصویر نه لرې کوي. یو هم راپانیسه عیبونه بېشمار ووښکل، لیکن کله چې دا سم کوي نو سمول ولا بیا نو لکه. نو ما شروع کې دا عرض وکړ چې دا یو نظم و ضبط ترتیب دی، د انساني لاس نه وځي، خارج ته راځي. ظاهر ده چې په دې کې به کوتیانې کېږي، لیکن هغه کوتیانو په ځای موږ د هغې خوږیانو ته وګورو، خپل ملګري چې دی نو هغه متنفر کولو په ځای مطمئن کړو. یاره دا څه خبره ده؟ په طور مثال زه یو خبره کوم، دا خپل تجربې مطابق کوم، کېدای شي خطا وي. هغه خبره دا ده چې زموږ دا څومره محنت د بورډونو دی، د نور بورډونو دي یا زموږ بورډ دی، دا څو تمام محنت چې دی صرف 5% طلباو لپاره دی. 95% طلبا هغه دې ته سره حاجت نشته. لکه 95% طلبا هغه یا امامان دي یا مدرسین د حفظ کلاسونو کې یا مدرسو کې دي یا ځان له چېرته نوکریانې کوي. دې سند نه صرف 5% خلک فایده اخلي، 95% نه اخلي. لکه نو موږ دا تمام خپل توانایي، طاقت او قوت صرف دغې ته متوجه کړو چې دا چلو شو، دا چلو شو، دا چلو شو. خپله 95% چې دې نه فایده اخلي هغه مو پرېښي دي. لکه ظاهر ده چې هغه یو خطیب شه زموږ سند باندې، هغه زموږ د مدرسې نه راوتی دی، بهترین مفسر دی، بهترین محدث دی، بهترین مقرر دی،
هغه سکول کې برتی نشو نو تاسو لازم ده چې زموږ مدرسې نه وځي خامخا سکول کې وبرتی کېږي خامخا کالج کې وبرتی کېږي نو دا 5% خلک دې نه پیدا د سکول او د کالج اخلي 95% خلک هغه کوم پیدا اخلي هغه 100% هغه ملاویږي هغه ته ظاهر ده موږ دا پېښ کوو بل دا چې مدارس سره زموږ رابطه چې وي دا داسې طریقې سره وي چې هغه ته پته ولګي دا بورډ دا خپل بورډ دی دا بورډ داسې موږ هغه سره رابطه ساتو چې دا نه زه یو واسطه یې مړه داسې چل وکړو دا خو دفتر والا دا چل وکړه مدرسو والا داسې چل وکړه دفتر والا دا ګډوډ کوي او مدرسو والا دا چل کوي او ناظمان دا چل کوي نه هغه سره داسې خبره کول چې هغه ته پته ولګي چې واقعي دی چې مسؤل جوړ شوی دی نو د دې حقدار دی 100% حقدار دی هغه ته هم دا پته ولګي چې دا بورډ د خپل بورډ دی که زه د ده مخکې کمی ذکر کوم نو دی نه برداشت کېږي چې داسې ترتیب سره زموږ مدارس سره هغه ربط وي بل زه دا عرض کوم خبره اوږدېږي حضرت امیر محترم و صدر محترم په اجازه سره چې د وحدت دارومدار په امتحان باندې دی او امتحان دارومدار هغه په مسؤل باندې دی دا څومره لویه ذمهواري دی مسؤل ده مسؤل ورته ولې وي ځکه چې د ده تمام مسؤلیت د ده دی وحدت دارومدار په امتحان باندې او د امتحان دارومدار هغه په مسؤل باندې ده اوس که موږ صحیح نگران اعلی او معاون نگران مقرر کړ امتحان به صحیح کیږي طالبان به پرچه صحیح لیکي بیا موږ صحیح ممتحن راولېږه پرچه چیکنګ دپاره نو چېرته هغه پرچه صحیح چیک کوي د چا طالب حق به نه ضایع کېږي صحیح نگران مقررول دا د مسؤل کار دی نگران اعلی مقررول دا د مسؤل کار دی بیا ممتحن رالیږل دلته دفتر ته صحیح ممتحن پرچه چیکنګ لا دا د مسؤل کار دی ټیم پاسي وکړي نو دلته طالب وخت ضایع شو بورډ بدنام شو طالب وخت ضایع شو بدنامي جوړه شوه دا صرف د مسؤول معمولي غفلت د وجې نه نو زه دا وایم چې زمونږ د امتحان د وحدت دارومدار په امتحان باندې دی چې دې کې پرچه اورت نشي امتحان صحیح وخت باندې وشي بیا ملتوي نشي هر شی په ټایم باندې ورسېږي لیکن د امتحان دارومدار په مسؤول باندې دی او بیا زه دا دوراوم ولې مسؤل باندې دی ځکه نگران دی مقرري معاون نگران دی مقرري سنټر دی مقرري مدرسین د مدرسو سره رابطه د ده ده ممتحن دی رالیږي نیمې نه زیاته ذمهواري خو په مسؤل باندې ده چې دې کې کوتاهي وشوه نو موږ دلته چې ویښ نه ته ونه کټ کوي نو څنګه به کله ټینګه شي لکه بیا دفتر نه به کوتاهي څنګه کور شي او بیا به مسؤول څنګه کور کړي صوبې مسؤول بیا به ناظم څنګه کور کړي چې ذهن هلته نقصان دی نو سر نه دا بیا نه ټینګېږي نو زما عرض دی لکه څنګه حضرت امیر محترم صدر محترم ووایي چې تاسو به په دې کې مخکې مکمل تعاون کړی دی دوه امتحانونه احسن طریقې سره شوي دي هغه ستاسو په تعاون شوي دي نو بیا به هم تاسو 100% داسې تعاون برقرار ساتئ دا بورډ به خپل بورډ ګڼئ او دا ذمهواري به خپله ذمهواري ګڼئ لکه څنګه صدر محترم صاحب وایي چې کوم کار نه کوي هغه په ځای به موږ بل واخلو هغه ذمهواري نه ګڼي ټولن اهم شی هغه دا د احساس د ذمهوارۍ دی یو تن احساس د ذمهوارۍ هغه ته نه وي هغه هېڅ کار ونه شي کولی ډېر کسان داسې وایي زه مصروف یم نو زه دا وایم مصروف یو سړی دی دغه د کار دی کوم مصروف نه دی د کار نه دی که دی د کار نه دی دی مصروف وکنه کوم سړی اوزګار دی نو دی د کار نه دی موږ له اوزګار سړی نه لګي لکه چې دی اوزګار سړی خو د کار نه دی کوم مصروف دی نو دغه د کار دی نو دی به ټولو نه اول خپل مصروفیت خپل اوقات د وحدت لپاره صرف کوي زه یو خبره کوم هغه دا چې زمونږ مقابلې سره دا بورډ نه دی جوړ کړی مجبورۍ نه جوړ کړی ټول ته پته ده لیکن خلق څه وایي زمونږ مقابله وفاق سره زمونږ مقابله نور بورډونو سره زمونږ مقابله خپل جماعت کسانو سره چې مونږ ته لا نه دي راغلي زمون مقابله چم غوړ کې مبتدعين سره د یو محاذ نه دی لکه بشمار محاذ دي هغه کې به یوازې صدر محترم سوکي ادارنګ مرکزی دفتر عامله به سوکي لکه چې هغه به هغه لوی بورډونو چې اوس 14 بورډونه دي زمون نه علاوه هغه ټول ګوري چې دوسه کوي امون دلته یو تن ته ذمہواری ولې کړی چې دی به کې 14 بورډونو مقابله یو تن څنګه وکړي لکه به زموږ خپل جماعت تاسو ته پته ده چې نن پنجاب نیمه ابو سره دی هغه هم ګوري چې موږ نه دا کار نه دي لکه
ادو چې وروسته پاتې شول هغه موږ به یو پښتو هم یو شی دی که نه پښتو هم یو شی دی هغو ته موږ وښیو چې تاسو وی دا د کار نه دي لیکن الحمدلله ستاسو په نظر کې د کار نو لیکن الله د هغونه کار واخیسته چې هغو ته موږ اوچت ګورو موږ د 15 بورډونو ته اوچت وګورو او بل دا چې دې مدارسو لویه قرباني کړه چې خپل هغه ته تناو شلول دی او موږ سره تړل دی چې دو سال زمونږ په وجه مجلس کې محفل کې کته نه ګوري او بیا هغه زړو بورډونو ته بیا مجبور نه شي دا زموږ ډېره لویه دې نه زموږ لپاره بیا مرګ ښي لکه چې موږ بیا ځمکې له پاسه نه یو بیا لاندې یو چې زموږ یو مدرسه ځي زموږ په کوتاه باندې یو هغه شوکې ځي هغه جدا خبره ده لکه چې بھئی زه دلته نه یم هلته یم لیکن یو زموږ په کوتۍ ځي زموږ په غلطیانو باندې ځي زموږ نظم و ضبط کمزورۍ باندې ځي لکه ظاهر دا ډېره لویه قرباني کړې ده چا جامعات کې دورې پورې کتابونه دي چا تخصص پورې دي هغو شتول دي چندو باندې اثر طالبانو باندې اثر چا چپېره اثر دا ټول هغو قبول کړي دي موږ سره راغلي او موږ وایي زه مړه خپل کار وکړي نه دا موږ به د هغو سترګې اوچتو په محفل کې ما خبرې زیاتې وکړې او زه په دې باندې اتفاق کوم